نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نکاح وشو نو حضرت ام سلیم فرمایي حضرت انس مور چې ما لک شانته غوړی او سوجي می جوړ کړه او دا می خپل زوی حضرت انس تور کړه چې ورشه نبی علیہ السلام توای چې ام سلیم پتا باندې سلام وای سلام نه بعد ام سلیم وای چې ای زمون آقا دا لک شانته اڑکوټه تحفه دي دستاسو د واده په خوشاله الله اکبر صحابه او محبت خوب ورا قربان دستاسو واده په خوشاله دا لک غونډه تحفه چه دي دا تاسو قبول کړئ فرمای چې ور مې وړه توجه وکړئ ما طرف ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته په یو لوخي کې ور وړه نبی علیہ السلام فرمای کېږي اے انس لاړشه سیدنا صدیق اکبر تو وایا سیدنا عمر تو وایا سیدنا علی تو وایا سیدنا عثمان تو وایا ابو ذر غفاری تو وایا حضرت قتاده تو وایا فلانی تو وایا فلانی تو وایا وې دوی ته هم وایا او دین بعد په بازار کې چې څوک هم درته ملاو شو ورته نبی علیہ السلام ولیمه دی غواړي دی حضرت انس فرمایي زدا سے لاړم او دعوت مې ورکړو بیا راغم چې بیا راغما نو نه یو نه دوه درې سوه کسان د نبی علیہ السلام په دې صحن کې راغونډ شوي درې سوه کسان فرمایي نبی علیہ السلام راته وفرمایل ای انس داسې وکړه د لس کسانو ټولی جوړ کړه وایي لس کسانو ټولی مې جوړ کړو لسو کسانو به وخوړلو ښه به ماړه شول بیا به هغوی پاسېدل نور به مې کېنول فرمایي دقسې لس صحابه راتله او ښه په مړه خېټه خوړه تر دې پورې چې 300 کسانو هغه الوه سوجي وخوړله فرمایي چې بیا ما را اوچت کړو والله ما ته داسې هم نه ښکاره کېدو چې یوه نوړۍ سوجي پکې کمه شوې سبحان الله امابو فرمایل چې اوس ازواج مطهرات ته وردن بیا مې دننه کور ته نو الله ستا او ما ته داسې آقا راکړی